الله دې په دنیا کې داسې څوک ونه شرموي لکه زمونږ صوبایي اسمبلی ممبران چې شرمېدلي. الله دې په دنیا کې داسې څوک ونه شرموي لکه زمونږ د قومي اسمبلی ممبران چې شرمېدلي. الله دې په دنیا کې داسې څوک ونه شرموي لکه زمونږ د حکومت وزیران چې شرمېدلي. نو زه لیونی یم چې زه ډېر دوړ دوپه کم خو تاسو به ماله ووټ راکړئ زه به ممبر شم. نو د شیخ چیلي کار به وي. شیخ چیلي په څلور انې چا سره کټوای د مستو په سر کړې وه او په مزدوره یې وړه. لکه سوچ کوي چې په دې څلور انو به څه کوې. چرګه به پې والم چرګه به هګۍ واچوي په بچو به یې کښېنوم بچی به خرڅوم بیا به هغه هګۍ اچوي ها چیلی به والم چیلی به کېږي ها غوا به والم غوا به بچ کچ اچوي راچوي میخه به والم یو میخې بچي پای به خرڅوم ډېرې میخې به شي زه به ګوجر شم. ښځه به وکم چې ښځه وکم بچي به مې وشي چې بچی مې وشي زه به لوی ګوجر یم په حجره کې به ناست یم زوی به مې راشي وایي بچې بابا زه به یم چې ها خو چې ها یې کا کټوای د مستو هلته وغورځو. چې د چا کټوای وه هغه ورته ویل بیړه دې غرکشه د مستو کټوای دې ماته کړه. شیخ چیلي ورته وایي بیړه ستا غرکشه زما دې ټول کور وران کړ. ځکه چې د تصور په دنیا کې خو لوی سکیم جوړ کړی نو پاکستان د شیخ چیلي تصور دی. تاسو خیال راغی جی دا مې شوق نشته. ایمان او شوق مې دا دی چې تر هغې پورې به چې زما په خوله کې ژبه ګرځي په ارام نه کښېنم چې تر څو پورې م د پاکستان قانون قرآن کړی دی. تکبیر مولانا بجلیگر مولانا فضل الرحمن. عزیزانو قرآن و حدیث دا زیارت نه دی چې مالګه وسکه او شکرانه واچوه. دا زیارت نه دی. قرآن و حدیث دا قانون دی او دنیا لراغله دی د پاره دی چې د مسلمان د ټولې زندګۍ فیصلې به په دې کتاب باندې کیږي. ما په خبرو پوهېږئ؟ نو قرآن او حدیث چې تر څو پورې د ملک قانون شوی نه او په دې ملک کې تاسو ښې ورځې ولیدې نو که مړم نو راشي په قبر مې متیازې وکړئ. ښه ورځ به نه ګورئ. زما سیاسي دنیا سره یو اختلاف دی. هغې د الیکشن کیسې کوي. ما وی چې د پاکستان علاج الیکشن نه دی. که الیکشن کې همدغه خره دي کتې بیا بدلیږي او په بل روپ کې به راشي. ځکه چې د خان او د نواب خو دین ایمان نه وي که نه کوي پړت را منډه وکړي چې زه جمعیت کې نو ملا هم د خدای قمقل. تاسو خیال راغی تاسو اوس ملا ساده نه دی چې دا د سود د زکات پیسې ضیاءالحق رئیس دي او عبدالباقي ملا یې والا مشر کړی و چې هله چې یو ملا در نه پاتې نشي ټول خسیان کړه. هغه د سود د زکات پیسې ستا په جوماتونو په مدرسو باندې ګرځېدې او په هغې ملا خرید کېده. دا سیاسي رشوت نه بیا ضیاءالحق دی خدای په دغه کږو سترګو ړوند کي چې انګریزي یونیورسټو د پاره او انګریزي کالجونو د پاره خو سپیشل
فند کدے په مرکزی دنیا کې کروڑونه او اربونه روپے او زدرتا هغه مردار خور ښکارېدم چې مال دې د سیوینګ او د فکس ډیپازټ اکاؤنٹونو نا 7.5% چې ته پې سود لګې هغې نه د 2.5% سود کټ کو او په هغې دې د زکات نامه کېښوه او ماله د جومات له راوړه چې استاد جي شکرانه ده زه استاد جي خو مالته د خدای وګې ښه الله دې کامیاب اللہ او نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا وہ چمال دی جماعت لو مدرسے لراوڑو ناغا شکرانہ شوا نظرانہ شوا داغی جنس بدل شو بیا روا شو نو مونږ پسې دا مرداره ګرځول بیا عزیزانو وګورئ زمونږ په ملک کې داسې خلق هم شته چې هغه نن په دې ملک کې د شریعت بل په نوم باندې یو تحریک چلی لګیا دی تاسو ته به پته یې شاید مونږ ټول د شریعت بل مرګري ټول خو په یو شرط ما ته ټول ګورئ ما ته مخامخ کچه کوټه زما د دشمن ده او دا شنې دروازې والا کور زما دی ټیک ده د دې پاس مورچې نه زه په دې دشمن په کوټه ډزې کوم او ته زما د دشمن په غیږ کې ناست دی او ما ته اواز کې چې زم ستا ملګری یم نو دا کېدی شي ووایئ ټول دا کېدی شي دې د سینټ او د اسمبلی ممبرانو نه تپوس وکئ چې ناست د ضیاءالحق په غیږ کې او د جنیجو په غیږ کې یئ او قوم دوکه کولو دپاره راشئ چله ټیلیګرامونه ورکئ شریعت فلم پیش کړی دی شریعت فلم پیش کړی ورونو دا چل څه دی په دې چلونو پوهېږو هلکه که تاسو سره ګړنګونه شته مونږ سره شته مونږ سره هم ګړنګونه شته مونږ ته په دې ګړنګ کې نه اچولی چې ته مړ شي او له 100 روپۍ په هدیره باندې تقسیم را تقسیم کې نیغ به جنت ته ځي په دې ګړنګ کې ما اچولی که نه مې اچولی ته په له 100 روپۍ جنت ته ځي داسې ستا د مور په جیګیر کې دا جنت راغلی دی یو غټ پیپل را پرېوتی و پېښور کې غاټه بلا د هغه جنازه کې 5 روپۍ وویشلې یو پکې راپاڅېده ویلې یا الله اته واړه جنت ته ورکړه 5 لوټ لږ نوی و اته واړه جنت ته ورکړې زه پې راپاڅېدم چې بیړه دې غرکشه کل بل خو اته جنت دی او چې تا په 5 روپۍ اته واړه دله ورکړه نو مونږ به کوم خواځو جنتونه یو حال دی یو حال په دې ملک کې جوړ دی وختي مې هلته سرډېرو کې وې دا خانان پکې ناست ما وی چې خانان در کره راشي نو هغې لم دننه صوفه سیټونه او قالینونه غوړولي نو کېړو سره په قالینونو ورشي او په صوفه سیټ کښېني او چې پلار دې مړ شي نو مونږ له په برنډه کې پوزې وغوړې او 3 سپارې راکړي او وریجې راته خوټ کېدلې جوړې کړي نو 3 سپارې را باندې ووایه بیا 2 روپۍ راکړي او راته وایه چې دعا وکړئ چې زمونږ پلار خدای پاک وبخي
مال زمونږ د خدای په خوله کې دانه وخېږي چې په 2 روپۍ به ستا پلار به هلکه دماغم کار مې څه دی چې 3 سپارې ستا په پلار پسې زه په 2 روپۍ ویم دیخوا وګورئ چې کم قوم دومره بدبخت وي او د قرآن نه دومره لرې وي چې د قرآن حامل په سخا دره او سخا پوزه باندې کېنئ او د انګریز پر کټیله صوفې او قالینونه برابر کړي لعنت ته په هغه قوم وي او لعنت ته په هغه ملا وي چې هغه به په دې خوټ کېدلې وریجو 3 سپارې د هغه په پلار پسې پړي تاسو خیال راغی ما په خېټه کې قرآن دی خان څه خري خان څه ګوتکشای چې د هغه په خېټه کې دړی غول پراته دي هغه دې په صوفه کېني او زما سینه کې قرآن پروت دی زه دې په سخا پوزي کېنم او ستا په پلار پسې دې زه 3 سپارې بخم یو مړو دغسې راغونډ شو ویلې ټول وایي چې دا ډېر ښه سړی و بس ماله غوسه راله مال غوږ کېدی اوس یې دا قبر پرانیزئ که دا په 4 بولي نه و نو ما نه دا ګیره کله په قبر کې په 4 بولي دی ولې ما وې دا هغه سړی و چې ده به ویل چې حدیث چې دي دا د یهودو ډکوسلې دي د پیغمبر حدیث دا د یهودو جوړ کړي ډکوسلې دي او قرآن ته به د ناول وې د پخوانو خلکو کیسې به ورته پیغمبر دا د خپل وخت یو قابل انسانو هغې نه وروستو هغسې هر څوک راتلی شي دا د دا عقیده وه نو یو ماته وایي چې ته خو جنازه کې ولاړ مال ما که د ده نیت تړلی د سړي زوی بنې ما ډو د ده دې پلیت نیت زه تړم ودرېدم پکې چې زه خدای دې بیخ بنیاد دغه پلار نیکه وباسي خدای دې خونه ورانه نو ما ته یو خان وایي چې بیا ته راتلې ولې مال زه داسې جنازې له راځم ځکه چې دا تاسو غوندې مړزان بل ځای کې په لاس نه راځي د ملیریا وخت دی د کونینو ستنې پکار دي او بل ټیم کې دا مریضان ما ته ملاویږي نه چې په دې کونینو ستن چې کوم ځای کې وي تاسو ته پته ده تاسو پوه شوئ په خبره نو عرض مې دا و عزیزانو چې په خدای مې دې قسمي چې په پاکستان کې 200 کاله پیرنګي حکومت کړی قرآن او حدیث دومره ذلیل نه و لکه په پاکستان کې او خاص طور بیا د ضیاءالحق په حکومت کې چې قرآن او حدیث څومره ذلیل شو تاسو وایئ ما ته وګورئ دا اوس ماسپښین دی او زه تاسو ته وایم چې د چایو ټایم دی چای مازدیګر بانګ وشو چای ماښام بانګ وشو چای ماسخوتن بانګ وشو چای سهار بانګ وشو بیا د چایو ټایم چای مړه د ماسپښین بانګ تاسو وایئ خدای دې کور وران کړه مونږ خو د اړه خولې له راوستو 3 ټایمه د چایو را باندې تیر شو هم نه لیدی وایي چې چای داسې به وایي که نه به وایي 10 کاله وشو چې دا د خاپیرک سترګې چې دي دی وایي
اسلام 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 پلس کال کې د پاکستان قوم اسلام په دوربین کې ونلی په دوربین چاره ته وختي ستاسو د کلی کې یو بزرګ دی وی چې په دې اسلاملو کې څومره د اسلام خدمت کیږي نه دومره هیڅ چرته نه کیږي په دې اسلاملو کې غوږ کېدی دې اسلاملو چې څومره اسلام وشرمولو دومره اسلام په 200 کاله کې پیرنګیانو نه وشرمولو دې خو وګورئ شریعت بل والاو په کلاو غوږ ورته ووایي که ستاسو دې کلي کې دې ګړګړونه ونیسئ چې ملا صاحب کېنه مونږ پوه کا ما په خبرو پوهېږئ یا ورپسې ما راولئ دې ځای نه یې نیسئ چې د بل ځای نه یې ونیسئ دې ګړګړونه وایه کېنه دلته مونږ پوه کا ما ته ګورئ سینیټران ټول مسلمانان دي که کافر دي نه ټول ووایي قومی اسمبلی ممبران ټول مسلمانان دي که کافر دي ها ضیاءالحق پرون په دې ملک کې ریفرنډم کړو او په هغه چټونو لیکلو چې تاسو اسلام منئ که نه لاندې ولیکئ چې ها یا نه نو خلق ولیکل چې ها اوس که دا چټ مالی راکړی وی چې ته اسلام منې که نه نو ما نه لیکلی زه ترې وتښتېدم د بډهبېرې میرې ته چې بیړی غرقه شه دا چټ چېرته ماله څوک رانکړي وتښتېدم ټول ولیکل چې ها اسلام مونږ منو ماښام د اعلان وکړو چې زه 5 کالو له صدر شم هلکه ولې ویل تاسو چې وویلې چې مونږ اسلام منو زه اسلام یم که نه اوکئ دې شریعت بل والاو نه تپوس او بیا دې جماعت اسلامی والاو نه دا د اسلام علمبردار او د اسلام ټیکهداران چې دي دوی نه تپوس وکئ چې پرون ریفرنډم د اسلام په نوم باندې ضیاءالحق کړی او که نه دوی به وایي چې او کړی وای بیا ماښام د اعلان وکړو که نه چې زه 5 کالو له صدر شم ځکه چې زه اسلام یم کړی او که نه دوی به وایي چې او نو ورته وایه چې سینټ مسلمان اسمبلی مسلمانه ضیاءالحق د اسلام لوی ډیری نو تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی په دې هم پوهې شریعت بل والا ته وایي که نه چې ماما تا چاته پیش کړی دی دوی به وایي چې ته نه پوهېږې که نه ټلیګرام ووه داسې شور غوندې جوړ کړه یو ملا و هغه به وي چې تقریر کې شور جوړاوه وی چې تقریر کې شور جوړاوه نو خلک به وایي چې دا ډېر تکړه مولا دی چې نه په سر پوهېږي نه په کونه څوک د خبرې پوهېږي نو دوی داسې شور غوندې جوړ کړي چې نه 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 او سینټ کې پې بحث وشو او سینټ کې پې داسې وشو او پلانی ریزولیشن یې پیش کړو او پلانی تجویز یې پیش کړو او پلانی چل یې پیش کړو دا چل جوړ کړي ورته ماما نه ریزولیشن پیژنم نه تجویز پیژنم په دې مې پوه کا چې شریعت بل د چاته پیش کړي دی به چې اسمبلی ته پیش کړی تاسو ټلیګرامونه ورکوئ که نه وایي شور ما اچوه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه شور مه جوړوه خبرې ته غوږ کېږده چې شریعت بل دې پیش کړی چاته دی که سینټ کې دې پیش کړی او نه منظورۍ هم راته ووایه که قومي اسمبلی کې دې پیش کړی او نه مني هم راته ووایه او که ضیاءالحق ته دې پیش کړی او نه مني نو هم راته ووایه نو بیا شریعت محاذ والا سره اسمبلیو نه استعفې ورکوي سینټ نه استعفا ورکوي او بار راوځئ مونږ هم در سره ملګري یو چې هغه فتوا پې ولګو چې کومه قرآن ویلې ده قرآن فتوا درته پته ده قرآن ویلی دی چې د چا په لاس کې د ملک فیصلې قرآن کول وي
چې د چا پلاس کې په ملک اسلامی نظام راوستل وي او نه راولي نو الله وی فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الكافرون الله وی دا خلق فاسقان دي دا ظالمان دي الله وی دا کافران دي چې د چا په لاس کې د ملک قانون قرآن کول وي او نه کوي نو قرآن وی دا فاسقان دي دا ظالمان دي دا کافران دي ضیاء الحق توا شریعت محاذ والا دے دعاگان والا ہوتا ہوا دا د مدرسو چندو والا ہوتا ہوا جی اللہ تخت بخت برقرار لرے تخت بخت برقرار لرے دتا ہوا چې په 12 بجے د بوټو حکومتو او په یو بجا د ټول ملک نظام مارشل لا شو او د بوټو غوندې حکومت په ګنټه کې تا ختم کو کنه دی په یو ګنټه کې ختم کړو کنه 12 بجې بوټو او په یو بجې ضیاء الحق شو د ملک مارشل لا شو او هغه بوټو لاس تړلې د مری جیل ته لاړ ٹھیک شو کته د بوټو غوندې حکومت په ګنټه کې ختمول شي او په یو ګنټه کې د ملک قانون مارشل لا کولای شي نو ته په یو ګنټه کې د ملک قانون قرآن کولای نشي کولای شي بیا په پاکستان کې عام خلک خو پرېږده په خدای قسم چې 99% دنیا چغې وایي چې د ملک قانون د قرآن شي وایي که نه ښځې وایي په خدای باور وکړه ډمې وایي ډمې زمونږ پېښور کې ډمې دي په لاره روانم یو تنګه کوڅه کې یو په مخه راغله ما ته ویل چې مولانا صاحب سلام علیکم مال وعلیکم دا ښځه څوک ده ویل زه فلانه یم نامشهوره ده مال خان څنګه یې ویلې دا شریعت به کله راځي مال دا خو د نیکه نه تپوس وکړه کنه ویل چا نه مالا ضیاء الحق نه وایي ویل خدای د ده دا کاڼې سترګې ووه زه وایم چې شریعت زر راشي چې مونږ هم چېرته په ارام کینو ډمه ماته تاسو خیال راغی ډمې م وایي چې د ملک قانون د قرآن شي ډمې م وایي صرف دې خوا وګورئ د سرمایهدارو ښځې نه مني چې د ملک قانون د قرآن دا امبر سری میخې چې زه ورته وایم نه مني دې خوا وګورئ د پاکستان کې بیگم گلسوم ز وزارت تم ډیر ضرورت و ملک قرآنېدو کدای وزیره کړی نه وی په لاهور کې جلوس ویستی و نو د قومي اسمبلی د ممبرانو ښځو دا جلوس قیادت کولو چې څوک وایي چې په دې ملک کې به اسلامي نظام راځي د قومي اسمبلی د ممبرانو ښځو ورونو آخري خبر ورته کوم ډېر ستړی یم او په سر مې هم درد دا ټول سیاسیان لګیا دي کر 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 الیکشن دی او جمهوریت دی او الیکشن دی او جمهوریت دی زما یو بل عقیده ده زه وایم چې د پاکستان علاج الیکشن او جمهوریت نه دی د پاکستان علاج د ایران غوندې انقلاب دی نعرہ تکبیر مولانا محمد امیر بیجیگر صاحب انقلاب د پاکستان علاج 9 کروڑ پاکستانیان دي
چې 2 کروڑه خو مې حلال کړي نه یي کنه نو دا 2 کروڑه د سړي زامن کیږي نه کدا تاسو د سړي زامن کړه نو په دې مخ می تو کوي 2 لکه سیاسي پارټي الیکشن چې وشي بیا به مرتبانی ټیپر به پکې وي گازرې به پکې وي مولای به پکې وي صاحبہ خرمانه به پکې وي هغه بلا به پکې اصغر خان به پکې وي اصغر خان هم د الیکشن په وخت کې سړي داسې ناستي وای مونږ له به سیټونو کوټه سیستم باندې راکوي په ټول پاکستان کې 2 ټانګې سړي ورسره نشته کوټه سیستم تاسو د دې مردان مرګري او د اصغر خان نو تاسو ناشته موږ سره په کوټه سیستم باندې تقسیم کوي بلکې تاسو سره 2 ټانګې سړي په ټول پاکستان کې نه لري دا مرتبان به بیا جوړي دغه رسکشي به دعا کوي چې یا الله غیبی یو نیک صالح او یو ښه مسلمان او داسې جابر په دې ملک راولې چې په سکندونو کې د ملک قانون قرآن شي او د ملک قانون حدیث شي د غل تاسو وګورئ د شرمېدلي حکومت ته شریعت بینچونه جوړ کړي په شریعت بینچونو کې یو جج چې دی د هغه سترګې هم کږي نو ما وی هلکه دا کاڼی لرې کوي د بینچ نه دی به د یو په ځای بل نه لاس غوس کړي ځکه چې دته یو شی 2 وخت ښکاري احول دی که تاسو خیال راغی دي مال دا یو پکې پینګی دی دا لرې کوي شریعت بینچونه په پینډای کې کینولي مچان شړي اړو فیصله نشته دیر ته ضیاءالحق صاحب تلو په دیر کې اعلان وکړو چې ما آغاز د اسلام د دیر نه وکړو نو مال آغاز د اسلام خو د غار حرا نه په مکه کې شوی و د دیر کې بل پیغمبر پیدا شو چې دته آغاز وکړو دا زمون قوم دی دا زمون ملک دی جنیجو هغه ورځ ډیرو ته تلو په 10 میله کې ورته ډیرووال ګډ شوي 10 میله زمونږ چیف منسټر صاحب کرک ته تللی و 15 قسمه ډانس ورته خلکو کړی چې ورپسې بنو ته زه ورغلم دا ټول راغلي ما هلکه د لکي مکي خلک پکې شته ویل ډېر دي ما د شرمېدلو بچو ورک شئ پاسئ د دې جلسې نه بې غیرت تاسو له شرم نه درځي چې نور ملکونو ته حکومت لار شي څوک ورته وایي ټیوبویل راته وکنه څوک وایي سړک راته جوړ کا څوک وایي کوې راته وباسه تاسو ورته په 10 میله کې ګډا کړې 10 میله کې او 15 قسمه ډانس هم ورته کړی تاسو له شرم نه درځي کار مې څه دی چې زه به وزیر ته دروازې جوړوم کار مې څه وزیر سره به څه چل کې حضرت عمر نیمه شپه وه بار ووتو چې بار ووتو یو وکیل ما ته وویل چې مولانا صاحب ستاسو حکومت چې راشي تاسو مولیان به بار وګرځئ مال زه د دې په حق کې هم نه یم چې ملا حکومت ته راشي د دې په حق کې نه ویل ولې مال تجھے او بے وفا ہم زندگی کا آسرا سمجھے بڑے نادان تھے ہم ہائے سمجھے بھی تو کیا دبویا اس نے کشتی کو جسے ہم ناخدا سمجھے اگا مولیان چې مفتی محمود سړی کړي او پاغه ځای کې کینولي چې هلته د دوی رسۍ په کلونو نشوه کېدی د مفتی د مرګ نه وروستو هغه مولیان لاړه د ضیاءالحق په غېږ کې کېناست بیا دې مولیانو نه تپوس وکئ چې د فلرحمان ولې خلاف یې تاسو ولې چې دی د پلار په ځای ولې ناست دی تاسو په دې مدرسو کې خپل زامن نائب محتممان کړي نه دي ووایي تاسو کړي نه دي یو مدرسې والا دې دا وښیي چې زوی نائب محتمم کړی نه یو امام دې دا وښیي چې زوی نائب امام کړی نه نو ته خو خپل مصلې له خپل زوی تیارې مدرسې له دې زوی
که اهل دی او که نه دی ورته دې ور فټ کړی دی جی او فل رحمان غوندې غیرتي جرأتمن د ضیاءالحق په مزغو کې او بس کلو والا عادي د مفتی په سیټ نه کېني حضرت مولانا فضل الرحمان حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر سے سر پیدا کئی په ټول پاکستان کې فضل الرحمان غوندې غیرتي او جرأتمن پیدا کئی ټولو نه مخکې به ذلت ورکم چې ځه خپل کور کې کېنه مونږ تا نه منو تاسو خو ټول تخت و بخت و برقرار دعاګانو کولو والا یې ضیاءالحق هغه سړي ته چې چا په 10 کاله کې د اسلام بیړه تباه کړه وګورئ د ضیاءالحق په حکومت کې قدم بیرته میوزک سنټرې دي قدم بیرته ډمخانې او کنجرخانې دي قدم بیرته د وی سی آر سنټرې دي دا د په دور حکومت کې راشي چې هغه وی سی آرونه درته وښیم چې الله دې پناه راکړي الله دې امان راکړي وی سی آر دی کسٹم ډیوټي لرې کړه چې دې رحمت نه څوک محروم پاتې نشي فضل الرحمان غوندې غیرتی او جرأتمن پیدا کئی او ډیرو والا استاد بنو والا استاد کوهاټ والا استاد او زمونږ نږدې بزرګانو نامې به صلاح اخلم لږ دې ګریوان کې وګورئ خدای ته وګورئ د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ چې خدای ته به پیش یئ لږ دې ګریوان کې وګورئ لما تقولون ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون سعقل خو کوي خدای بندگان پخپله چې څه کوي هغه د نور جمال کیسه ده ویلي ملا صاحب ګیدړ حلاله والله مردار ویل ستازوی نور جمال کہندے کہ حلال ویل نور جمال آکھنے ویل ہاں ویل ٹھیرو پھر میں کتاب ایک اور ایک اچھے زمازوی ویلی دی چھ بیازے کتاب ہوا کتاب راغس سے خلق وردنا سے ویمیاں سنو کتاب وچ مسئلہ لکھیا نے کہ جتے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال وی پدی کتاب کی لکلی چی نور جمال چرتای گدڑان ویدڑان ټول روا دي زمون کور د نور جمال کور دی زه چې څه کوم هغه هر څه روا دي وای چې چا کول هغه ته غږ نه که او چې چا کته هغه نه سترګې وي نو دوی ته وایه چې هر شي ته د انصاف په نظر ګورئ تاسو چې غلګردي ده گامگا سیٹر اور شکڑی دی فضل الرحمان دے شریعت بالخلاف تھے فضل الرحمان دے شریعت بالخلاف تھے فضل الرحمان دے شریعت بالخلاف تھے د فضل الرحمان پلار نه صاحب هغه وخت کې وته چې د شریعت په بل خبرې کولې ساته په هغه وخت کې وته فضل الرحمان د شریعت بالخلاف نه ده یو مولانا صاحب نه چاته پوسوکو چې د شریعت بل نه منلو سره څه نقصان راځي هغه ورته شریعت بل نه منلو سره نقصان نه راځي البته اسلام آباد کې نقصان راځي ته پوه شې په خبره شریعت بل دی چرته وجود نشتا وجود نو دیو جن عزیزانو خيار شي سوچ وکي ملي وتړی او په جنې هغه خلق ووري چې د حکومت په دې وخت کې څوک مرګره دی دا یاد لرئ چې لوی دشمن د شریعت امت څوک چې مرګره ځکه چې په 10 کاله دور حکومت د ضیاءالحق کې اسلام نوم دومره شرمولو چې آینده څوک د اسلام نوم بالي خلک به چې معاف کا ماما دا ستا اسلام مونږ لیدلی په دې خبره پوهېږم نو عزیزانو
الحمدلله ستاسو په دې ثوابه کې علما هم ډیر دي. دا مولانا قاضی فضل الله صاحب په هر حیثیت خدای پاک کامل پیدا کړی دی، که انګریزي حیثیت وي او که دینی حیثیت وي. او بیا په دې عمر کې د خدای مهربانۍ ته ګوره د طالبانو ځان مشر کړی دی او د طالبانو خدمت کوي لګیا دی، د دم لا مضبوطه کوي. بل په ثوابای کې هغه ورځ مې ولی خان ته ولی خان ته دلته خو نیشنل والا هم ډیر دي که نه دا سورپوش واه ورته ولی خان ته یو مړي دوا ته راغلی مال خان خبره واوره دا قوم دی دې کې دو قسمه خلق یو مالدار دی او یو غریبان. غریبانو متیا کاله په نیشنل پورې ځانو مګلو د ښې ورځې مخې ونه کړ او غریبانو دا 40 کاله په مولا پورې ځانو مګلو د ښې ورځې مخې ونه کړ. ښه ورځ په پاکستان کې هم د مالدار او د سرمایه‌دارو ده، د غریب نشته. غریب د 80 کالو نه د پیرنګي د زمانې نه وهل دی او ټکول دی او وهل دی او ټکول دی او جیلونه دی او مصیبتونه دی او کورونه دی او تالاشۍ دی او د پولیس دکی دی او وغیره وغیره معامله ټوله د سرمایه ده. مال خان واوره یکدم د پلار نظام بدل کا ویل څه وکم مالداو کا خان نواب او سرمایدار چې دا درې ډلې په پاکستان کې وي او د پاکستان غریب خاوره زکتا نو کمبړو مراشي په قبر می متیاز ما په خبرو پوهیږم. خان او نواب او سرمایدار اوس بیله خبره ده چې تاسو والله که خان کټینګې دی د خان چې په دې وخت کې غول را بیږي غول دلته خان شاد پی راځي او بیا مولیان چې زمون خدا کمیسون هم لږ ګګري دي خان شاد پی راځي او د غریبه که چېرته رښتیا شاد را بیږي نو مونږ ورته وایي دی خو بس غول دی د خولې نه دی که رښتیا شاتې م غول شي او چې د خان رښتیا غول را بیږي نو مونږ یې په دا لویه جوبه داسې ورته راته نو په ایمان یې وایي مونږ به جنت ته ځو جنت ته به ځو. د دې ثوابه ستاسو یو لیونی راغلی و ما ته ویل چې بجلیګر مولا ته یې مالو لخت اوس ورسره ده داسې ویل تا بجلیګر مولا ډېرې چغې چې وهې مالاو زه یم ویل غوږ کېږده کینې دې لختې ته وګوره دا د غوږ پیسکه دې وام زه ګبراو شوم چې دا سړی لیونی دی رښتیا مې ونه وایي مال کاکا خبره کوه ویل جنت میں ٹکڑے ٹکڑے کو است میں وغورځو جنت نشته چې نه په قبر چاله ووایي چې جنت ته لاړو او نه چاته د جنت دوا وکړي جنتونه نشته او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی او تازه کړی مې دی او دا خلک داسې په قطار قطار رالیږه چې پکې ورچوه لیونی شوې ابی مې لیونی شوه په تورجمې باټینګن غواړي جنت ته ګوره او دې قوم ته وګوره جنت ته ګوره او دې خلکو ته دې خو وګورئ د لوی لاهور دی که وړوکی لاهور دی دلته خو تاڼه هم شته که کوم ځای ده دا تاڼه ده جنډه که ده شنه دروازه زارو کا کا خبر ہو رہی تانا شتا کن
देखो गोरे तो वड़ू की लाहौर के ताना कहीं इंजील पके प्रोत या तौरात या कुरान या जबूर बल तो द पेरंगी कानून पके ठीक ना पुलिस पके द पेरंगी द परकटो नौकरान ना ठीक शु वड़ू की लाहौर के स्ताव जमामंस के तनाजा पे खट जगड़ पे खट द काजी फजलुल्लाह जुमात द खुदा ताना दा कानून पके द खुदा प्रोते ऐसे चो पके द खुदा नास्ते ठीक शु नास्ते पके हाँ स्तासु मंस के तनाजा पे खट द खुदा ताणम शताव द पेरंगी ताणम शता او تا د خدای تاڼه پرې خو د پیرنګي تاڼې ته لاړې نو دا د خدای تاڼه به په قیامت کې ستا شفارس وکړي نو بخښنې کم ځای نه رالې په دې مې پوهېږي اخر د مرګ نه وروسته خو تاسو بخښنه په قرآن کوئ که ملا ته وایي طالب ته وایي چې هله قرآن راپسې وایي چې زر مې وبخښي ټیک ده دا قرآن به وایي چې زه پروت ما په جومات کې د دوړو لاندې پروت ما په ما کې دا دفه لیکلې وه وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قرآن وی زما دفه موجوده وه چې که خپلو کې هم څه تنازع راله نو د خدای تاڼې ته ورشئ نو قرآن به وایي زما قانون او د خدای تاڼه موجوده وه او تا د زندګۍ فیصله د پیرنګي تاڼې ته یوړه نو قرآن به وایي د خدای په ذات مې د قسمې که د شپارس وکړمه وبېکي بیا به قیامت وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر براشی او د خدای په عدالت کې بداوو کی چې پروردگارا دا هغه قوم دی چې دنیا کې ستا قرآن پورې ټوکې کولې ستا قرآن ورته سپک ښکارېدو چې پیغمبر دا دعوه وکړي او قرآن در باندې دا دعوه وکړي نو وایه په ایمان د خلاصي لار به دي وي ایمان پیدا کوي د تحصیل ثوابه خلقو چې د نن نه په دې ملک کې تحریک شروع کړي چې موږ به د ټولې ثوابه فیصلې چې دي د نن نه د ثوابه د علماو او د خدای په قرآن باندې به دا تحصیل ثوابي چې ده چې مچان پکې بنګیږي او سپي او پیشوګان پکې ګرځي او څوک ولې نږدې ورته شي دا ایمان پیدا که ضیاءالله کې نه راولي تا خو په ځان راوستی شي ستا او زما جګړه ده نو چې پیرنګي قانون تم لاړ شو یا به ته ګټې یا به زه ګټم بل چا خو نه یې کړ خو یو به ګټي نو قرآن تم چې لاړ شي خو یا به ته ګټې یا به زه ګټم کنه نو ظالمه دې کې فرق څه دی یو سپین ږیری بوډا راغی 15 شپېته جیربه باندې چا سره جګړه وه 15 شپېته جیربه جج ورته شریعت وکړي په چای کې هغه زما نوم ورته ښودلی دی چې په دې کو ما پسې راغی وی چې اول نه دا قصه درته کومه که ګټم خو شریعت کوم او که نه ګټم نو نه کو چې قصه یې راته تېره کړه نو بیلوده یې مال ګټې معلومه چې زه ستا ملا ماته کړم دومره یې ګیره وه په ګیرو میرو کار نه کې وای جومات به غروي ته به ناستې پکې هک په شانې ګیرو کار نه
دا سګيري په دې ولو واخم ډېري واخه ته پوه شې په ګیرو کار نه کېږي دومره ګیره تازه ګومنځ به پکې د ورځې 3 ځله واله لوی تسبیح بولې ویل ګټم که بیلم چې قصه راته تېره که مالګټې او پکې بیلو ده ویل ستا نامه مې ورکړې مال ډېر دې ښه کړي چې خبره را میدان ته شوه فیصله مې ولیکله چې دې بیلو ده د هغه نصرالله نوم او دې صفي الله چې دی وګټله جج له مې چې فیصله ولېږله جج چې ورته اعلان وکړو د ګیره راونیوه ویل ما ته خو ویلي چې ته ګټې جج ورته ویل ماما هغه پسې ځه زه نیم خبر ورشه په دې ټکي هغه له قبضه ورکړه کینې جیل ته دی چې راغی صاحب په دا دواړه لاسه ویر کوي اوس او ګیره راشو کوي هاي 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 ولې ویل تا خو ویل چې ته ګټې که نه مال ماما ته زما په خبره نه وې پوه شوی ځمکه پردی وه نو چې پردی تا سره پاتې وې نو بیلله دی او چې پردی مال خپل حقدار ته ورسېدو نو تا وګټله که نه زما مطلب دا و چې ته ګټې عمر له مې د جهنم نه خلاص کړې تر مرګ ساعته پورې را سره خبرې ونه کړي خو چې زما نوم به ورته چا اخیسته ویل بیا خدای دې د دین دنیا خراب مال ستا خو آخرت خراب دی کور دی وران دی او ما حق کړي دي دا زمونږ د خلکو ایمان نو ایمان پیدا کوي او د زندګۍ فیصلې قرآن ته کوي دا علما چې ستاسو په دا لوډ سپیکرو کې شپه ورځ ترجمې کوي دغې له ورشي تاسو هم ورسره کښېنئ دا سپینګیري نه یې دا سپینګیري دا چې بلیس د کار نه یې سوا د دې نه چې جومات کې ټوخېږئ او بده ورځ هم جوړه کړي دا ځای د قرآن درس کې کښېنئ د حدیث درس کې کښېنئ د فقه چرته یو کتاب نورالضا چرته په استاد شروع کې د هغې درس کې کښېنئ چې آخره خاتمه مو ښه شي د ملک فیصلې د ضیاءالحق د لاسه خو سر دست آثار نه ښکاري لیکن خپلې فیصلې په دې علماو په قرآن کول شروع کوي واخر دعوانا ان الحمد لله